پاکستان ته ور نه کړی شوه هغه هم هلته پاتې شوه. بهرحال ښه شوي دي چې هلته پاتې شي. ګرداسپور نه همیشه ګمراهي خوره شوې ده. مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمه الله یو ځای کې لیکلي دي ګرداسپور دا د هندوستان او پاکستان فتنه خیز ضلع ده. هم د دې ضلع نه غلام احمد قادیانی را پیدا شوی، غلام احمد پرویز د دې نه را پیدا شو، او دغه شان مختلف یو څو نور ګمراهان غټ غټ ګمراهان د دې نه را پیدا شو. بهرحال د ګرداسپور یو جاهل انسان چې هغه بظاهر لیکه پړه او ذهن یې تیز و، هغه ته یو ډېر لوی کار حواله شو چې ته به څه کوې. یو انګریز دی، هغه دا حقایق لیکلي دي. هغه کتاب دی شیخ سعید رمضان البوطی صاحب رحمه الله، د شام ډېر لوی عالم تیر شوی دی. هغه یو ځای کې تذکره کړې ده چې یو انګریز یو کتاب لیکلی دی، د هغې نوم دی د 7 ټروت و حقیقتونه. په هغې کې ذکر کړی دی چې موږ د عالم اسلامي د ختمو دغه دپاره منتشر کولو دپاره او مسلمانانو کې د اختلاف پیدا کولو دپاره 3 فرقې متعارف کړي دي په دنیا کې. په مسلمانانو کې 3 فرقې موږ متعارف کړي دي چې هغه 3 فرقې د مسلمانانو د اتحاد، د هغې د جمعیت او د هغې د قوت تسنس کولو دپاره موږ استعمال کړي دي. په هندوستان کې قادیانیت دا پخپله نو راغلی، دا راوسته شوی دی او هغې اقرار کړی دی چې دا موږ راوستي وو. هندوستان ته قادیانیت یهودو او عیسایانو را لېږلی دی، خصوصا عیسایانو را لېږلی دی. د برطانیې نه د دې پلاننګ شوی دی او برطانیې قادیانیت دلته پیدا کړی دی. قادیانیت چې د پاکستان نه په ذلت سره ووت، تاسو ته پته کوم ځای کې دیره دی چې د کوم ځای نه راغلی و هلته لاړ. نن د هغې مرکز په برطانیه کې دی. او 2 نمبر فرقه چې د هغې په ذریعې سره د عالم اسلامي کې انتشار او افتراق خورول زموږ مقصد، هغه په حجاز کې شریف او نجد، اهل نجدیه سلفیه چې کوم په سعودي باندې نن قابض دي، دا هغه خلق دی چې د پوره عالم اسلام د ګمراه کولو دپاره، د خلکو په ذهن کې دا کینولو دپاره چې دا ټول مسلمانان په غلطه دي، د هغې دپاره په سعودي کې یو فرقه قوت ورکړی شو، طاقت ورکړی شو. د هغې طاقت په سعودي باندې د هغې حکومت راغی او په ټوله دنیا کې، ظاهره خبره سعودي مرکز دی، د هغې نه په ټوله دنیا کې دا خلق خواره شو. سلفیه، غیر مقلدین، اهل حدیث، دا په ټوله دنیا کې خواره کړو. او د دې کار سوای د مسلمانانو ته د ګمراه ویلو نه، غلط ویلو نه، پوره امت اسلامیه ته غلط ویلو باندې د دې خولې نه شرمېږي. 1400 کاله په غلطه مونږ چلیدو، یا 1400 کاله په غلطه چلیدو، 1400 کاله په غلطه چلیدو، ټول په غلطه. نن هغه سعودي د پوره عالم اسلامي نه جدا دی. دلته کې مونږ د فلسطین دپاره څونه دعاګانې کېږي، فلسطین دپاره څونه مظاهرې کېږي، فلسطین د خدای پاک آزاد کړي، هلته دا ظلم بند شي. د سعودي نه حکومت او نه خلکو اواز پورته کړی، هیچا نه دی ویلي. په سعودي کې یو مظاهره قدرې نه ده شوې چې فلسطین دی باندې ظلم ونه کړی شي. یو د وزیر اعظم بلکې د یو عهدهدار بیان نه دی راغلی چې په دې باندې ظلم بند کړی شي. د عالم خلک د مرکز نه کټ کېږي، زموږ نه مرکز کټ کړو. خلک د مرکز نه جدا شي، پلانې ګمراه شي، د خپل مرکز نه کټ شي. زموږ نه زموږ مرکز هغې واغست. موږ ټول مسلمانان یو او زموږ مرکز زموږ سره نه دی ولاړ. نن د خانه کعبې او د مسجد نبوي نه اواز نه راوچتېږي چې د مسلمانانو باندې ظلم کېږي. دا 2مه فرقه انګریز په دې دیار مسلمانانو کې کېښوده. 3 نمبر په مصر کې یو فرقه بهاییت باندې مشهوره ده او هغه هم کافر ده. هلته علماو په هغې باندې د قادیانیت غوندې فرقه ده، هغه هم کافران دي او اصل د یهود په مذهب باندې دي. یهودیت او اسلام یې خلط کړی او هغې نه بهاییت جوړ کړی دی. بهرحال زما عزتمند خبرې مقصد دا و چې دا خلک وایي چې بس قادیانیان خو دلته نشته. تاسو سره قادیانیانو پسې شوي یې، تاسو ته مه وایي قادیانیان. نن سبا دنیا دا د لنډۍ او د بخشالي او د مردان نوم نه دی چې دلته کې موږ ووسو.
ستا په لنډۍ کې به هغه خلک چې د برطانیې خلکو سره به رابطې ذهن به وله خرابوي. ستا بخشالي کې به هغه خلک چې فیسبوک یې به ګوري، ټویټر یې به ګوري او د هغې خلکو تعلیمات. نن عجیبه خبره، تاسو دا پلی سټور کولو کې پلی سټور کې ورکړئ قرآن ټرانسلیشن، د ټول نه ړومبی قرآن ټرانسلیشن د قرآن ترجمه چې راځي د قادیانیانو ترجمه راځي، احمدي ټرانسلیشن دی ټول نه ړومبی. په پاکستان کې هم دا ده. اوس پلی سټور له ورکړه چې قرآن ټرانسلیشن، انګریزي قرآن ټرانسلیشن مې پکار دی، قرآن ټرانسلیشن ته وګوره چې کوم راځي. هر کور ته د رسېدلو کوشش کوي. او زه خو وایم چې مخکینی قادیانان سره مقابله دونه ګرانه نه وه، اوسنو سره ډېره ګرانه ده. اوسنو سره د هغې په دوه دومره زور پکار دی. ولې مخکې هغې موږ ته یوازې پرېښودی او په هندوستان کې قادیانې او په پاکستان کې قادیانې او اوس قادیانې هندوستان پاکستان کې نه دی، اوس هغه په برطانیه کې ناست دی. برطانیه د هغه په شا باندې ولاړه ده او صرف په پاکستان او هندوستان کې تبلیغ نه کوي، پوره دنیا کې عربو کې د اردن علماو سمو د مخ کې د قادیانیانو باندې فتوی نقل کولې، د علماء دیوبند نه، د علماء هند نه چې کوم دی نو د هغې نقلونه کړي چې دا خلک غلط دی. اردن ته کم ځای نه لاړ. زمونږ شیخ صاحب تقی عثماني صاحب فرمایي د دنیا آخري ملک چې د کم ځای نه نور راخیږي په دغه باندې یا نور کم ځای پریوځي، فیجي بالکل آخري چې د کم زمونږ دا د تاریخ شروع کېږي، تاریخ چې شروع کېږي دې ته چې کوم دی انټرنیشنل ډیټ لاین وایي. انټرنیشنل ډیټ لاین چې کومه نښه ده چې د کم ځای باندې ورځ شي نو هغه پر ټوله دنیا کې اکر ورځ ګڼلی شي. هسې خو دنیا ګول نه دا پته نه لګي چې ورځ د کم ځای نه شروع کېږي. د دې لپاره عالمي سطح باندې یو ځای مقرر شوی دی چې کله نور د دغه ځای نه راوړي په دغه ځای نور شي نو دا به نوې ورځ ګڼلی شي. هغې ملک ړومبی ملک فیجي دی. حضرت صاحب فرمایي چې زه فیجي ته لړم، فیجي چې د دنیا اخیری سر ګڼلی شي، هلته هم د قادیانیانو مرکز موجود، هلته هم د قادیانیانو مرکز موجود. دا د الله علماء دیوبند دوراندیشي او الله پاک د دې قلندرانو او بزرګانو په ذهنونو کې یو ډېر عجیب سوچ اچولی. هغې ته د دې فتنې د ډېر اوږدوالي اندازه وه چې دا فتنه دا صرف د هندوستان او د ضلع ګورداسپور فتنه نه ده، دا صرف د پاکستان فتنه نه ده، دا عالمگیر فتنه ده چې د پوره عالم د مسلمانانو د گمراه کولو دپاره چلولی شوې ده. الله پاک د جزای خیر ورکړي زموږ بزرګانو مشرانو ته چې هغوی د دې فتنې بر وخت سرکوبي وکړله او د پاکستان نه موږ ته الحمدلله د دې ګمراهانو سره د مقابلې نه همیشه دپاره بېغمه اگرچه پټ په پټه باندې اوس هم لګیا دي او کوششونه کوي او خپل کوششونه د هغوی جاري دي، خو د هغوی کوششونه سرکاري سطح باندې موږ سره قانون او شریعت دواړه ملګري دي په دې باب کې چې قادیانې به په پاکستان کې ترقي نه کوي. او دغه خلک د دې د ټولو نه لوی کوشش دا اهم نقطه دې باندې ځان پوهېږي. د باطل ټول کاغه سلفیان او نجدیان دي، کاغه قادیانیان دي او کاغه مغرب پرست دي. د دې ټولو یو بنیادی نقطه ده چې تا سره خبره شروع کوي د دې خبرې بنیاد بسئ. یاره زمونږ دا ملیان صاحبان د دنیا نه ډېر رستو پاتې دي. زمونږ ملا صاحب نه پوهېږي، زمونږ مولانا صاحب له انګریزي هم نه وردي، مولانا صاحب چې کوم دی نو په دې نوو نوو مسلو هم نه پوهېږي او ډېر خبرې چې کوم دی دنیا کم ځای ته لړه او دی له دکه شان ناست دي، له کمپیوټرو وله نه ورځي. ټوله نه ړومبی خبره د باطل پرست او د غلطو ګمراهانو خلقو هغه دا ده چې ستا مولانا صاحب ستا امام صاحب په هېڅ نه پوهېږي. ته پوهېږي، ته ګریجویټ یې، تا تعلیم کړی دی، تا ډګري حاصله کړې ده. ستا مولانا صاحب څونه تعلیم دی؟ یاره لسم یې نه دی کړی، لسم به کړی زیات نه زیات، تا خو یې مې کړې ده. ته هم چې کوم دی نو د خپل مولانا صاحب هره خبره منې. ته لږ په خپله سوچ وکړه، ته په خپله ګریجویټ سړی یې، خپله په تعلیم باندې پوهېږي، په هر څه باندې پوهېږي. آیا ستاسو د مولانا صاحب دا خبرې ټیک دي او که غلطي؟ هغه ایمان متزلزل کی. ړومبی بنیاد د کفر او ړومبی بنیاد د فسق هغه په عالم باندې بدګماني ده چې بس د خپل مرکز نه جدا شوی. دا زموږ مرکز دی که قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی، قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی، جو صاحب مرکز ہو تو خدا کیا ہے خدائی. وہی دنیا کے مرکزیت چې چا سره تعلق ساتي، ظاهره خبره ده
تا د قرآن علم نه دی حاصل کړی، ټیک ته طالب انګریزي درځي خو قرآن خو په انګریزي کې نه دی. یو انسان انګریزي کې او په انګریزي علومو کې ډیګري حاصل کړی ده، په قرآن کې خو ډیګري نه ده حاصل کړی، تفسیر کې ډیګري نه ده حاصل کړی، په حدیث کې ډیګري نه ده حاصل کړی. په دې کې بظاهر خبره ده هغه چا په دنیا کې دا قاعده ده چرچا کم فیلډ وي کم فن وي هغې کې دا هغه رایې معتبرې. په زمیندارۍ کې به موږ د زمیندار نه تپوس کوو، په ډاکټرۍ بیمار شو د چا نه به تپوس کوي، د ډاکټر نه به ځې بس ستا د مرض تشخیص کوي. او که چېرې مشین خراب شه کور کې د هغې به چا له وړې، ظاهره خبره ده چې د هغې مشین ماهر یې غله به یې وړې. او په دین ته په خپله پوهېږي، دین به د خپل ماهر له نه وړې. دین کې د مولانا صاحب د خبرو ته ضرورت نشته، په خپله کتابونه راوله وګوره. چا دا ویلي چې ته بیمار شې نو په خپله ځان له کتابونه واله کور کې کېره او د ډاکټرۍ کتابونه په هغې کې ګوره ځان له دوایانې راله. دا ولې نه وایم؟ او دا وایي چې ځان د دین په خپله ورشه د قرآن مجید ترجمه وګوره او په خپله چې کوم دی په نټ باندې سرچ کا او چې کوم عالم بیان دی خوښي نو هغه واوره. د چا نه د تپوس کولو ضرورت نشته چې آیا څوک په حقه دی څوک په ناحقه دی. عربی اردو کی یو شعر دے وہی لباس خضر میں یا سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. وہی دلته د خضر په لباس کې د خضر علیه السلام په جامه کې ډېر ډاکوان ګرځي. که په دې دنیا کې ژوند تېرول غواړې نو لږ پویه پیدا کا، پیژندګلو پیدا کا. هر څوک خضر نه په دې دنیا کې. او بیا نټ چې هغه د ټولو ګمراهو ذریعه ده، هر څوک هغې کې خو هر څوک راغلی دي کور کې کینی، یو دنیا کې یو قسم نه مني، خپل کور کې خپله کمره کې کینی ویډیو جوړه کړي او نشر کړي. او چې دا لوی عالم دی د هغه ریټینګ سیوا کړی شي او ګمراهان هلته کې ناست دي. دا نظام زما په لاس کې نه دی، ستا په لاس کې نه دی، دا د هغې په لاس کې دی. فیسبوک د هغې دی، ټویټر د هغې دی، ګوګل د هغې دی، دا زمونږ دي. چې زمونږ دی نو د فلسطین تصویران پې نشر که په فیسبوک باندې که نه ولې دله ډیلیټ کوي. او دغه شان دا نور دغه چې کوم دی خبرونه ولې نه نشر کوي. انتهایی بغض او انتهایی کینه چې کومه دې قوم ته وراثت کې ملو شوې ده، د یهود او نصاراو ته په وراثت کې ملو شوې ده دا کینه او بغض. دا کینه او بغض په دې ټولو ایپونو کې معلومیږي. ما او تا خو په ګمراهۍ ګورو ځکه راته پته نه لګي چې کوم عالم په د یهودو خلاف خبره وکړي هغه پسې میسج رولېږي آینده دا خبرې مه کوه، ورپسې اکاونټ بند کړي. روزانه موږ ته دا ملګري دا خبرې کوي چې یاره دا اوس موږ اکاونټ راپسې بند کړو. ولې بند کړو؟ د فلسطین په تایید کې او د یهودو په مذمت کې مې میسج کړو، هغې میسج د وجې راته ووایي چې اکاونټ دې بند سسپینډ شو. موږ تاسو د اتی په وخت کې ودیو، موږ ته هېڅ پته نشته. موږ وایو که دا ډېر ښه څیزونه دي او بس د خلکو ترقي وکړله او هلته کې ډېر چې کوم دی نو انصاف دی او هلته کې ډېر د انسانیت قدر دی او همدردي ده. دا د انسانیت قدر شروع دی که دا د انسانیت د قدر دعویدار چې موږ د انسانیت قدر کوو، نن د انسانیت سره کم سلوک کوي. نه ماشوم پرېږدي، نه ښځه پرېږدي، نه ځوان پرېږدي، نه بوډا پرېږدي، نه جومات پرېږدي، نه هسپتال پرېږدي، هر څه الوزوه. آیا دا انسانیت تر دې خلکو؟ دا صرف او صرف الفاظ دي چې زما ستا دپاره یې مخې ته ایښي دي چې جی ښځو حقوق او د ماشومانو حقوق، د ښځو حقوق او د ماشومانو حقوق څه شو؟ هغه لوی لوی نعرې ستاسو څه شوې چې په افغانستان باندې، په افغانستان کې د ښځو په تعلیم پابندي ولګېده، افغانستان کې د ښځو په تعلیم پابندي ولګېده، هغې باندې خو تکلیف ته تا ته او تا د ښځو بدنونو دغه چې کوم دی نو جسمونو ټوکړې ټوکړې کړلې، وادي لوزولې، هغې هېڅ حساب کتاب نشته. دا ټول د قرآن په پس منظر کې چې انسان وګوري، قرآن د الله عجیب کتاب دی چې سی ویلي دی حق یې ویلي دی. او یهود او نصارا او د هغې سنه متبعین چې د هغې کم مزاج قرآن بیان کړی دی، چرې به هم دي ستاسو ملګري نشي، دی به چرې هم ستاسو لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. تر هغې درنه نه رضا کېږي که ته ډېر چې کوم دی د هغې صفتونه وکړې، ډېر د خپل مسلمان رور باره کې هېڅ خبره ونه کړې، یو احتجاج ته مه وځه. دا یهود او نصارا ستا نه رضا کېږي، تا ته به راشه اول زما صلیب ته سجده وکړه،
اول زما د یهودو چې کوم عقاید دی هغه خپل کا ځان یهودي کنه الا به ومنم چې ته سما مرګري لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. مونږ د هغې شکلونه اختیارول، د هغې تهذیب اختیارول، د هغې ژبه اختیارول، د هغې ژوند په طریقې اختیارول مونږ فخر ګڼو، او هغه خلک زمونږ د جان دشمنان دي. د هغې بغضونه او د هغې کینې د هغې په خولو باندې ظاهري دي. مونږ یا پوهېږو نه او یا ځان هم ناجاړه کړی دی، خپل فقر او خپل غریبۍ مجبوره کړي. خدای پاک دې مونږه تاسو فقر او غریبي الله پاک دې ټوله ختمه کړي. خو فقر سره غیرت پکار دی، بې غیرتي خود نه کوي. فقر سره غیرت پکار دی. ټیک ته مونږ غریبانان یو د هغې په مقابله کې، خو بې غیرتي نه ده پکار چې زما مسلمان رور باندې یو حملې کېږي او د هغې دغه چې کوم دی نو عزت پامال کېږي، د هغې جانونه والزولی شي، او زه بیا هم د هغې په طریقه باندې ژوند تېرول غواړم. زه بیا هم د هغې مدح کول غواړم چې هغه ترقي یافته خلک دی، هغه انسانیت قدر کوونکي دي، هغه خوش اخلاقه دي. دا د هغې خوش اخلاقي ده که نه؟ ګورئ ورته کومه خوش اخلاقي ده چې په یو ځای باندې 400-500 انسانان وسوځوه. ولې نه سوځئ؟ داسې وسوځئ چې ټوکړې یې څوک نه مومي. دا سوځو دا انسانیت پرستی ده، دا همدردي ده د انسانیت سره. الله پاک دې مونږه تاسو کې غیرت پیدا کړي. فقر خراب شی دی. الله پاک دې زمونږ ستاسو د ملک کمزور دی، خدای پاک دې اوچت کړي، خدای پاک دې طاقت ورکړي، خدای پاک دې مونږ لم طاقت راکړي، خو خدای پاک دې مونږ له دینی غیرت راکړي. صحابه کرام رضوان الله اجمعین فقر خو هلته غریبي وه. رسول صلی الله علیه وسلم په کور کې فقر و، در صحابو په کور کې فقر و، حکم غیرت دینی و. چته کافر ته سر ټیټ کړو، کافر سره باوجود د خوراک ورکړه ایستو، کافر د هغه نه یریده. او موږ غټو غټو بنګلو کې اوسو، غټو غټو ګاډو کې اوسو، لوی لوی جهازونو کې الوزي مسلمانان، خو د ذرې برابر حیثیت نشته. د خکو خسو خاشاک غوندې بهیږي روان دي. زما عزتمندو اخیری درخواست دا دی چې د مسلمانانو سره همدردي پیدا کړو. د یهود او نصارا ته چې څونه تکلیف رسول شو، دا زمونږ د دین حکم دی. هغې مونږ ته په تکلیف را رسولو باندې نه شرمېږي، تکلیف څه په الوزولو هم نه شرمېږي. او مونږ وایو چې جی پیپسي ونسکو، یاره پیپسي با کې څه چل دی، پیپسي کې څه چل دی، کوکا کولا کې څه چل دی، یاره کې دا وسکو، او دا لیس چپس دي ماشومان خوري. بس په دې نه شرمېږو چې دا هغه دشمن جوړ کړی شی دی، ما زما کور ته را رسولی. که زه دا پرېږدم زما دشمن ته به تکلیف ورسي، که زما دشمن ته تکلیف نه رسي، څوک چې زما د دشمن نه اغوستونکی دی هغه ته خو به تکلیف ورسي، هغه ته خو به دا احساس وشي چې زه یو دشمن نه دا مال راوړم ځکه مسلمان زما مال نه استعمالوي. نن هم تاسو د لنډۍ په دوکانونو کې وګورئ، پیپسي به ختم شوي دلته نه، کوکا کولا به ختم شوي دلته نه، لیز چپس پر دلته نه ختم شوي، نیډو نیسلې به ختم شوي. مسلمان وایي چې دا نالم سبق وم. افسوس دی چې په دې دا خبره ډېره عجیب ده. خدای پاک د هغې دغه چې کوم دی نو متبادل پیدا کړي دي. او مسکه پیپسي که نه، مسکه کوکا کولا، که چا دا ونسکه زمونږ مشرانو نوس کړي، هغې مړه شوي اوس هغې په دنیا کې ژوند نو تېر کړی. نن عجیبه خبره ده، په دې زمونږ په علاقو کې په دیسو کې احتجاج هم نه کوي چې بهر روزي بهي دا غیر ملکی مصنوعات ختم کړي، د دې کافرانو مصنوعات ختم کړي. په بار ملکونو کې د دې کافرانو مصنوعاتو ریټونه نیمې ته رالل، د بوتلو ریټونه نیمې ته رالل، د نیمې نه څلورمې حصې ته رالل، یو مسلمان یې نه لري. او دلته څوک خبره نه کوي. د دې وجه زما عزتمندو څونه چې زمونږ ستاسو په وس کې ده، زمونږ ستاسو په وس کې ده چې موږ دعا وکړو خپلو مؤمنانو وروڼو ته، خپلو مسلمانانو وروڼو ته. او څوک چې د الله په لار کې جهاد کوونکي دي، د یهودو او نصارا خلاف جهاد کوونکي دي، د هغې دپاره هر مونځ پسې دعا وکړو، تهجدو کې پاسو د هغې دپاره دعا وکړو. دا زمونږ وس دی، دا مونږ کولی شو. دویم نمبر، مونږ اواز اوچت کو د خپل حکومت دپاره چې لږ غیرت کې راشي. کم از کم دونه خو ویل پکار دي چې دا اسرائیل کې څه کېږي دا غلط کېږي، اسرائیل څه کوي دا غلط کوي، امریکا څه کوي دا غلط کوي، او موږ د دې مخالفت کوو. دونه خو ویل پکار.
او دغه شان دریم نمبر څومره مصنوعات دي علماء ته معلوم دي چې کم اسرائیلی مصنوعات دي یا د اسرائیل سره انویسټمنٹ کوونکې کمپنۍ دي په اسرائیل کې چا انویسټمنٹ دی د هغې ټولو کمپنیو بایکاټ وکړی شي په دې علاقو کې دا مصنوعات بالکل ختم شي تتا کې د دې نوم میټاو شي که څوک اسرائیل سبا ټول وایي چې موږ مسلمان شو بیا هم خلک نه استعمالوي دا سره د ملک نه وباسلی شي او دغه شان دا ټول خلک چې کوم د هغې په شا باندې ولاړ دی دا قادیانیت دا د یهود فتنه ده د عیسایت فتنه ده عیسایانو دلته رالیږلي دي الله پاک دې مونږ تاسو له د دې ټولو فتنو د ختمولو توفیق راکړي او د دې اسلام چوکیداران تاسو په ټوله دنیا کې وګرځئ د اسلام چوکیداران یو قوم دی د اسلام چوکیدار هغه یو قوم دی هغه پاکستانیان دی پاکستان قوم نه دنیا یریږي حکومت یې ولا قابو کړی دی حکومت زمونږ غږ نشي کولی خو د پاکستان قوم کې دننه چې کوم دینی حمیت دینی غیرت پروت دی د بهر خلک مونږ ته وایي چې کوم غیرت او حمیت په پاکستان کې اسلامي موجود دی دا په یو ملک کې نشته دی الحمدلله کوم دینداری چې دلته موجود ده هغه بل ځای کې نشته دی او د دې وجه سره تاسو ته پته ده د دې راز څه دی دا اسلام دلته ولې دونه اوچت دی د اسلام قدر تاسو دلته په یو وړوکي کلي کې دومره ډېر خلک څنګه راجمع شوي حالانکه دلته څوک سرکاري سړی نه دی راغلی بس دلته کې مولیانو صاحبانو اعلان کړی دی تاسو ټول راجمع شوي د دین په محبت کې او د دین همدردی او د دین شوق هغه تاسو کې موجود دی ماشومانو کې موجود دی ښځو کې موجود دی ځوانانو او مشرانو کې موجود دی د دې ټولو تاسو ته پته پس منظر څه دی د دې ټولو پس منظر هغه خلق دی چې هغې خپل دنیا فکر ډیر کم کوي او د خپل دین فکر ډیر کوي په پوره دنیا کې د دین د ژوندي کېدلو فکر کوي هغه یو مولانا صاحب دی امام صاحب دی امام صاحب ته څونه تنخواه موږ ورکوو هغه څومره دنیا ګټي زموږ ستاسو مخې ته را څونه دنیا ګټي هغه د خپل ژوند حالانکه هغه کور لري هغه ماشومان لري هغه معاشره کې په دې معاشره کې پاتې کېږي دا هغه څونه تنخواه را آیا دونه تنخواه په دې دغه کې څوک مزدور که چېرې ټوله میاشت مزدوري کوي د دې امام صاحب په درې چنده تنخواه د هغه د خالص د چاټکي مزدوري کوونکی عالم خپل ځان فقر ته نیولی دی کمزوری ته نیولی دی خپل معاشي ژوند او خواهشات یې دباو کړي دي الله پاک دا اسلام او دا دین په دې دنیا په پاکستان کې نه ودرولی دویم نمبر هغه تبلیغي ملګري دي چې هغوی پیسې په خپل لاس ګټي او خپلې پیسې را واخلي په خپل جیب کې واچوي او بستره والي او ځي خلکو ته دین ښایي ستا دروازې لم راغلی زما دروازې لم راغلی د پسې هم تللی د پسې هم تللی هغه پسې هم تللی هر دکان ته تللی هر حجرې ته تللی چا والا ډوډۍ کړې ده که چا کړې ده نو هم تللی که چا نه ده کړې هم تللی د چا نه د خوراک دپاره نه دی راغلی بس د خپل دین د محنت دپاره چې دا دین الله پاک قایم کړي زما عزتمندو دا د دې خلکو احسان دی چې نن موږ زم په جومات کې ناست یم تاسو هم په جومات کې ناست یې الله پاک دې مونږ تاسو ته د دې معاشرې د قدر کولو توفیق راکړي دا ډېره اوچته معاشره ده زمونږ خلک خو پاکستان کې هیڅ نشته زمونږ خلک خو پاکستان کې هیڅ نشته دوبۍ ته لاړ شه سعودي ته لاړ شه ټیک ده منو چې پاکستان کې دنیاوي ترقي ډېره نشته خو دین الحمدلله چې کوم وتري د هغې نه تپوس وکړئ چې کوم دوبۍ ته تللي دي کوم سعودي ته تللي دي چې چا کوم ځای کې وخت تېر کړی دی ورته وایه داسې دین دی چې ته لیدلی دی چې کوم دین په پاکستان کې دی کومه دینداری چې په پاکستان کې ده داسې دینداری تا په کم ملک کې ولیدله کم جماعتونه کم ماشومان سبقونه او د دین علم هر طرف ته طلبا علما حافظان قاریان د دین عزت عظمت د دې پسې شهادت د چا قربانۍ دي هغه قربانۍ الله پاک دې مونږ تاسو ته د هغې د قدر کولو توفیق راکړي مونږ تاسو هغې سره ولاړ یو نو انشاءالله دین هغه به هر ځای نه مټاویږي خو په پاکستان باندې به څوک دا کوشش ونه کړی شي او تر اوسه به ونه کړی شي یو عمر تیر شه د دې خلکو په دې بنیاد باندې تیر شه چې د پاکستان نه دین وباسو
د پاکستان مدرسې ختمې کو، مولا صاحب له تنخواګانې مقرر کړي، مولا صاحب چې کوم دی نو هغه له نوکرۍ ورکړي، نوکرۍ وله ورکوي، پیسې وله ورکوي. مولا صاحب وایي زما خپله مدرسه ښه ده، زما خپل جومات او مصله ښه ده، زه نوکري نه کوم. عجیبه خبره ده، نوکري نه کوي. غټ عالم زمونږ شیخ صاحب تقي عثماني صاحب پسې وزارت والا راشي جی تاسو په پلاني بینک مشري، زه نوکري نه کوم. وته چې دا پلانې بینک چلوي، زه د یو بینک نه 1 روپۍ نه اخلم. دا به تاسو عجیب خبر. زمونږ شیخ تقي عثماني صاحب میزان بینک هغه جوړ کو، بینک اسلامي هغه جوړ کو. عجیبه خبره ده چې د دې ټولو بینکونو نه 1 روپۍ نه اخلي. وي دا زه خدای د رضا دپاره کوم، ځکه خو الله پاک په پوره دنیا کې زمونږ په پاکستان کې وچلل، په دوبۍ کې وچلل، په سعودي کې وچلل، په امریکا کې وچلل. دې پسې شاته د مولا صاحب فقر دی، دې پسې شاته د مولانا صاحب غریبي ده چې هغه پیسه نه اثر کوي، هغه دین اثر کړی دی. الله پاک دې مونږ تاسو ته استقامت نصیب کړي. الله پاک دې دا معاشره الله دین کې نورم ترقی ور نصیب کړي. او دا چې کوم شعور دی، کوم احساس دی چې هر گمراه فرقه د هغې سر به زمونږ معاشره کې چکول شي. نو هر گمراه فرقه که دا یهود و نصارا هر څونه کوشش وکړي، تر کومې پورې چې زمونږ او ستاسو شعور غالب وي. موږ د خپل مرکز سره تړلي یو، د مسجد محراب سره زمونږ تعلق دی، د خپل عالم باندې زمونږ اعتماد دی. دا د گمراهانو سازشونه دا ټول د جولاګي جالي دي، الله پاک به ټولې ختموي. الله پاک دې مونږ تاسو ته قدر کولو توفیق راکړي. او څومره چې زمونږ علما تاسو ته بیانوي، څونه جلسونه کېږي، څونه مظاهرې کېږي، هغې ټولو کې د دین د عبادت په نیت باندې مونږ تاسو ټول شریکېږو. الله پاک په دنیا او آخرت زمونږ ستاسو ښایسته کړي. وما علینا الا البلاغ.